ټول ځای یو ورګد شمخه ته چې مې ورګي مان راوړې دې امن یو مسلک دې ما پکلک مان راوړې دې امن یو مسلک دې ما پکلک مان راوړې ورګد شمخه ته چې مې ورګي مان راوړې دې امن یو مسلک دې ما پکلک مان راوړې دې امن یو مسلک دې ما پکلک مان راوړې. بسم الله الرحمن الرحیم. بلال جاجی تاسو مخاطب د انسانیت خدمتګار. نن چې موږ په کوم ځای کې ناسو کنه نو خپل قوم یو غړی حیات جاجی سره په حجرې کې ناسو دا کاوه مسکله د کاوی دوران کې ماته یو ځین چې خپل ګران غیرتمنو پښتنو ته یو امن میسج پرې یعنی یمن پیغام ورکړو. نو موږ سره د جاجی یوت چې کوم مرګلي ځوانان دي دا ټول ناس یو په دې یوت کې زموږ یو ملګری سمی بای ابو د دې کاوی سکلو حواله د ګیدرینګ سره تاسو ته یو میسج درکړي. ا میسج څه شی دی راشي دا غفلنه تاسو خپل واورئ. سمی بای بسم الله الرحمن الرحیم. بلال صاحب ډېره مهرباني. اول خو دا وایم چې د کعبې متعلق دا خو د مینې یو اظهار دی د یو ځای د ناستې یوه بهانه دی چې موږ یو ځای کېناستو د حیا بیان پیغام د پلسینار حوالې سره یا د کورمې امن حوالې سره ورکول غواړم. کورمه تقریبا 15 کاله کېږي چې د بدامنۍ شکار دی. په پټې کې 2 قومونه پراته دي، بیا په 2 قومونو کې مختلف قومونه په کورمې کې د ګلدستې په شکل پراته دي. 16 سال نه موږ په جنګونو نه څه فایده حاصله نه کړه. آیا موږ اوس هم په دې تمې کې یو چې موږ خپل مسایل د جنګ په ذریعې حل یا د جنګ په لیارې به موږ خپل حقوق حاصل کړو؟ دا بېوقوفي دی او زه به دا وایم چې دا د جهالت زموږ لویه نښه دی چې موږ هم د جنګ په لیارې خپل مسایل حل کول غواړو. د قبایلو خو خپل روایات وو، د پښتنو خپل روایات دي. آیا موږ هغه روایاتو نه مخ واړولو؟ آیا موږ خپل دستور رواج نه مخ واړولو؟ نو دا موږ ته ډېره د افسوس خبره ده چې ځوان ته یایو قبایل نامه وه، د غیرت د رواج او د روایاتو نامه وه. نورو قومونو به د قبایلو نه زده کوله. نن بدقسمتۍ نه موږ خپل رواج او دستور ورک دی. نو لهذا ټولو قومونو ته یو پیغام درکوم چې موږ د پړچنار خلکو ته دومره پاته دی چې جنګ کې څه فایده نشته، نه حاصلوای شي فایده، راتلونکي نسلونه به تباه کړي. یتیمان ټول نه زیات کورمې کې دي. خپلې کونډې وکړو چې څه حالات دی او مشران شکر دی اوس هم څه مشران شته په ټولې کورمې او ټولو قومونو کې شته. مخلص مشران شته چې هغه کورمه جوړول د هغوی سره دا هنر هم شته چې کورمه به څنګه جوړېږي. نو لهذا د نن د جاجي یوت یو کانر میټینګ و. دا پیغام به د کانر میټینګ نه د ټولو ملګرو په موجودګۍ کې د یو طرف نه دا پیغام ورکوو چې د کورمې مسایلو حل چې دی صرف امن دی او خبرې دي. په خبرو ذریعه باندې بېشکه د لیاره اوږده وي خو یمو مسایل په دې حل کېږي. دا ناممکنه نه دی، ممکنه دی. جزاک الله خیر. ورګد شمخه ته چې مې ورګي مان راوړې دې امن یو مسلک دې ما پکلک مان راوړې دې. په دې یوت مرګلو کې موږ سره یو بل خپل ګران نیم بای د خپل د امن پیغام حواله سره پښتنو ته څه دی یعنی پر انسانیت ته ښه سوچ ساتي یو ښه پیغام ورکړي. السلام علیکم. امید دی چې ټول په خیریت سره وي. قوم دی، قومونه دي، وطن دی، کورمه دی. غواړم چې خوشحالي ورکړي، امن وي، سکون وي ورکړي. ژوند دی، ژوند به ښه تېر شي. کوم یو قوم دی هغه کوم قومونه چې دي ما درخواست یې وکړه چې ښه وخت تېر کړي، خوشحال وخت تېر کړي. کرمه ښکلې دی، خپلوالی یې پرېږدئ چې خپلوالی پاتې شي. جنګ نه، جدل نه، شور نه، فساد نه هېڅ هم نه جوړېږي. ما د یوت څومره ملګري ناست دي د جاجي قوم سره ټولو تعلق دی. دا نور څنګه دا خبره دی چې موږ سکون راولو، موږ امن راولو. دا بارے کې موږ خبره وکړو حالانکې څوک به یې قوم دی، کوم قومونه چې دي هغه موږ ته نږدې دي، موږ وینه دی، موږ ژبه دی. موږ غواړو چې هغوی سره هم کښېنو، هغو ته هم دا پیغام ورکړو چې څومره امن راوستی شو. خوشحالۍ خبرې دی، امن خبرې دی. هغه خپل منځ کې وکړو. دا یو خطه دی ډېره ښکلې دی چې دوباره بیا هم هغه شانتې رنګینۍ هسې ورکړی شي. پښتنو ته دا سوال کوم چې زما غیرتمنو پښتنو دې جرأت وکړي بس کې نور منافقت، بس کې یو بل خپوال، یو بل سره مټ په مټ ودرېږي چې پښتانه یو دي، یو بوي، یو به اوسي. که هغه هر قوم سره تعلق لري، که هر مذهب سره لري،
که هر کمیونټي سره لري خو پښتانه امن پسند خلک دي دنیا به درته وي چې ویلکم هر کله راشي زه دا امید ساتم چې زما ګران غیرتمند پښتانه چې په دنیا هر ځای کې وي دا ویډیو د امن پیغام ټولو پښتنو سره شریکه کړئ د دې شریکول یعنی شیر کول مقصد دی چې مو صرف ټول په یو زبان ووایو څه غواړو امن غواړو زه بلال زازی چې په وجود کې مې یو قطره وینه وي ټول زازی یو زازی ته نه مې قربان کړم امن غواړو